أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. د قرآن حکیم په دا آیت کې ډیر زیات مباحث تفصیل مفسرین څه کړي دي هغه بیان کړي دي. اولنی خبره دا ده چې دا آیت سورت خدا مکی سورت، بعضی مفسرین وایي دا آیت مکی سورت دی، بعضی مفسرین وایي چې دا آیت مدنی سورت دی، بعضی مفسرین وایي چې دا آیت مکرر نازل شوی، مکه مکرمه کې نازل شوی، چیر نازل شوی دی، او مدینه منوره کې شوی دی، هغه نازل شوی دی. او په دې کې اول خبره د روح څخه مراد هغه څه دي. د دې هم تقریبا د روح په قرآن حکیم کې په څلورو معناو څه شوی دی استعمال شوی دی. یو روح حیواني چې الله پاک په حیواناتو په انساناتو کې څه کړی دی چې هغه د انسانیت او د ګردو حیوانانو د ژوند بنیاد دی. د دې مراد روح انساني یا څه جنې مراد دی، روح حیواني جنې مراد دی. او دغه رنګه په قرآن حکیم کې ډیر ځایو د وحی د پاره د قرآن د پاره د روح لفظ سوی دی استعمال سوی دی. او دغه رنګه د جبرائیل امین د پاره نزل به روح الامین، د روح لفظ د جبرائیل امین د پاره سوی دی استعمال سوی دی. دغه رنګه څلورم واره د روح لفظ الله سبحانه وتعالى د عیسی علیه السلام د پاره کړی دی، هغه استعمال کړی دی. دغه رنګه مفسرین چې دا آیت تفصیل بیانوي د شاه سره رب ذکر کوي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، چې موږ نازل کړی دا قرآن چې هغه د شفا ذریعہ دی او د رحمت ذریعہ دی لپاره د چا د مؤمنین لپاره. دلته مراد روح څه مراد څه دی، هغه قرآن دی یا څه دی، وحی دی چې دې څه پوښتنه کوي، د شي متعلق پوښتنه څه کوي، د قرآن متعلق پوښتنه څه کوي، یا د روح متعلق څه سره کوي پوښتنه څه کوي. د دویم معنا او مفهوم او حقیقي معنا او مفهوم چې هغه دلته جنې مراد دی، هغه جنې چی دی، هغه روح حیواني یا روح انساني دی. ويسألونك عن الروح، دی سوال کوي ستاسو څخه د شي متعلق، د روح متعلق پوښتنه کوي ستاسو څخه. د روح څه مراد څه دی، هغه انساني روح یا حیواني روح دی. د روح حقیقت څه دی، د روح ماهیت هغه څه دی. صحیح. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ارشاد فرمایي چې دا مشرکین مکه را ولاړ چې دا سړي څه سوی دی، د نبی علیه السلام سوی دی، ظهور سوی دی، د حقیقت په موږ کې د وخت تیر کړی، د درواغ نه دی ویلي، د دیانت او امانت مظاهره هر وخت کړی ده. اوس د نبوت څخه کوي دعوه کوي راسي د اهل علم چې هغه یهود دی، مدینه دي، دغه څخه موږ څه وکړو، پوښتنه وکړو چې هغه سره راته وایي، دغه مطابق موږ څه وکړو، عمل وکړو. نو دوی یو وفد یې واستوي، چا یې واستوي، یهود یې واستوي. شاهي نزول کې دا واقعیت هم راځي، درې سوالونه چا کړي دي، یهودو کړي دي، په مدینه کې کړي دي. یا دا درې سوالونه مشرکین مکه وفد استولی دي، یهود د مدینې ورته ویلي چې درې سوالونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت په دې ته څه ښکاره شي. هغه درې سوالونه دا دي چې روح څه ده، بل سوال دا دی چې هغه خلک چې د شرک څخه د بچاو د پاره دی په غار څه دنونو هغه څوک، هغه اصحاب کهف، دغه حقیقت هغه څه دی. دریم ذوالقرنین چې هغه د مشرق تر مغرب څخه کول سفر کوي، دا واقعیت پوښتنه جنې وکړي د حق نبی وو. نو بیا کې د درو سرو جوابونه درکو، بیا هم حق نبی نه دی، او کې د درو سرو سوالو جوابونه نکو در، بیا هم حق نبی نه دی. کې د دوو خبرو جواب په تفصیل سره درکې، د یوې خبرې جواب اجمالا درکې یا نه کې درک، بیا دا څه دی، حق نبی دی. د درې پوښتنې جنې کوي، یو د روح متعلق پوښتنه جنې کوي، دویم د اصحاب کهف متعلق پوښتنه جنې کوي، دریم د ذوالقرنین متعلق پوښتنه جنې کوي. پر روان سوره کهف کې الله سبحانه وتعالی د سوره کهف واقعه په پوره تفصیل سره څه کوي بیانوي، د ذوالقرنین واقعا په پوره تفصیل سره څه کوي بیانوي. لیکن د روح قل الروح من امر ربي، دغه جواب ډیر مختصر په سر وکړي، په اختصار سره وکړي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د درو سره جواب باندې څه کړ، خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده وسره وکړ چې زه به ته دې سوال جواب درکوم، او ان شاء الله نو ویل. په دې کې انقطاع وحی را لډیرو شپو وحی سلسله وش کېدله، مشرکین مکه ته د خبرو موقع څه پیدا سو. الله تعالی د آیت نازل کی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك
غدا الا ان يشاء الله چې ته مه وایه دا کار به سبا زه کوم مګر ته څه سره وایه انشاءالله سره وایه. بیا الله سبحانه وتعالی د درو سرو سوالو جوابونه ورکو. د روح متعلق جواب دی هغې په سره ورکړي، په اختصار سره ورکړي. د اصحاب کهف متعلق پوره صورت څه نازل نه سو، او د ذوالقرنین متعلق تقریبا په یو رکوع کې الله سبحانه وتعالی مختصر بیان کړی دی، هغه تفصیل څه کړی دی هغه بیان کړی دی. نو بله خبره دا ده چې په دا آیات کې ډېر زیات احکام هغه څه دي، مباحث هغه څه دي موجود دي. مثلا اول بحث هغه دا دی چې د روح څه مراد روح انساني واخلي، د روح څه مراد روح حیواني ته واخلي. د دې جواب الله سبحانه وتعالی په تفصیل سره څه کړی دی هغه نه دی بیان کړی. ولې نه دی بیان کړی؟ مثال صحیح. دویمه خبره دا ده چې موږ وایو چې ولې نه بیان کړی. ویسألونک عن الروح، د عیسی څخه پوښتنه کوي. د څه متعلق پوښتنه څه کوي؟ د روح متعلق پوښتنه کوي. پوښتنه څه کوي؟ د روح حقیقت څه دی، د روح ماهیت هغه څه دی، روح بسیطه ده که روح څه ده مرکبه ده، روح مخلوق دی که روح غیر مخلوق دی، دا روح دا جوهر دی که دا روح دا څه دی دا عرض دی. صریح په خلاصیږي د دې ګورو شان متعلق ان دا روح دی شی دی چې د انسانیت د آغاز څخه تر نن ورځې پورې انسانیت دې په تلاش کې دی چې د روح حقیقت ماهیت ځان ته څه کړي معلوم کړي. لیکن د روح حقیقت ماهیت ته انسان نه رسېدلی دی، نه انسان څه کېدی شي رسېدی شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې خبرې. اوس دنیا څونه پرمختګ کړی، ساینس څونه ترقي کړې ده، د روح حقیقت ماهیت ساینس هم څه کېدی شي نه شي رسېدلی. بلکې روح هغه د انسان څه دی اسنس دی، د انسان څه دی جوهر دی. په کائنات کې دا ایټم دی، د ایټم حقیقت هم انسان څه دی، د مادي اکشني ذرې حقیقت هم انسان څه دی نه دی رسېدلی. نو د کائنات وسعتو ته انسان څه دی رسېدلی نه، څه کېدی شي رسېدی شي. الله سبحانه وتعالی ورته وایي په دې کې ډېر زیات درس هم پروت دی. د چا دپاره؟ د مصلحین امت دپاره، د علماو دپاره، د مبلغین دپاره. چې هر سړی د هر شي پوښتنه وکړي په موږ ته باندې لازمه نه ده چې هغه پوره څه ورکړو جواب ورکړو. د دې شي جواب ضروري لازمي دی چې د هغه تعلق د دین او د دنیا د چا سره ښیي د مصلحتو سره یي، هغه کې د دین د دنیا څه پرته یي ګټه پرته یي، یا چې کوم مخاطب ستایي په هغه کې دا استعداد هغه موجود دی چې هغه صاحب خبره څه کېدی شي هغه وکېدی شي. صحیح. اوس د روح حقیقت دا دی چې روح د عالم امر، چې عالم امر معنا کن فیکون، چې الله شد د کن لفظ ادا کړي هغه شی څه پیدا کړي وجود پیدا کړي. روح د عالم امر، عالم امر په دویم معنا باندې عالم غیب ورته ویل کېږي. دا د عالم امر د عالم غیب یو شی دی. د دې په ماهیت په حقیقت باندې په عالم خلق کې موږ څه نشو کېدلی نوس په پیدلی. صریح په خلاصیږي چې نوس په پیدلی. بس دا قل الروح من امر ربي، روح چې دی هغه زما د رب څه دی هغه امر دی. مطلب دې سره اندازه ولګوو دا د آریا سماج په نامه باندې په هندوانو کې څه پیدا شوي، یعنی د روح متعلق دغه د مخلوق بولي نه، روح دې څه بولي قدیم بولي، روح څه بولي ازلی بولي، روح څه بولي ابدي بولي. روح دې په نسبت باندې څه نه کېږي نه کېږي نه صرف پسیږي. د روح متعلق کول دا د رب څه دی امر دی، د رب څه دی حکم دی. د دې په حقیقت مایت باندې رب څه دی خبر دی، دا بسیط دی، دا مرکب دی. دونه بل خبر دا مخلوق دی چې مخلوق څه دی حادث دی. په دې قصه نسته ازلی او ابدي بدانه همیشه د پر بدانه. لیکن مشرکین اقوام هغه د متعلق وایي دا مخلوق نه دی، هغه د متعلق دا تصور لري چې دا څه نه دی، دا ازلی دی، دا به تر ابده پورې دا به څه همیشه وي. مثلا په هندوانو کې عقیده د اواګون څه ده عقیده ده، یا د جوني چکر څه ده عقیده ده. هغه دا روح نه ده، دا ری انکارنیټ کیږي، دا په بل شکل په بل جنم کې په بل شکل باندې څه کیږي هغه څه کیږي بدلیږي د کیږي. په دې کې دا آریا سماج یو مومنت راپورټ انګریزانو څه کې راپورټ کیږي د هندو مذهب په دې یو رنګ اصلاح وکړي، یو رنګ څه کې ریفارم وکړي. لکه په مسلمانانو کې مې حدیث دی راپورټ کو آریا سماج کوم خبره کې دا خبره څوک کوي اهل حدیث کې هغه آریا سماج وایي چې وی د خطب ولرس
اهل حدیث سوای چې قرآن د لپاره څه دی اهل قرآن خبره کوي لږ خبره نه کوم اهل قرآن سوای قرآن د لپاره کافي دی اهل حدیث وایي زموږ لپاره څو کافي دي قرآن او حدیث کافي دي د امامانو څه نشته ضرورت نشته د هغه رنګه د آریا سماج والا به څه ویل چې وید زموږ لپاره څه دي هغه کافي دي دا راولاړ سو په هندو مذهب کې کوم شرک و د شرک خاتمې لپاره دې څه وکړي کوشش یې وکړي لیکن د روح متعلق ورته بیا د هغه د ګمراهۍ ښکار دي چې روح دې څه بولي قدیم بولي روح دې څه بولي ازلی بولي سره په خلاصیږي یو رنګه د شرک ځان بچاو کې بلکې په شرک سوس اختصو مثال اسلام چې دی په دا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي هر ځای توحید په داسې کلکه طریقه باندې څه کوي بیانوي چې د روح متعلق لا هم انسانیت په ګمراهۍ کې څه نه ښکار نه چې د روح متعلق کوم دا تصور چې دا روح دا څه دی مخلوق دی روح دا څه دی حادث دی روح الله سبحانه وتعالی پیدا کړی ده دا روح الله سبحانه وتعالی لکه د انسان ته الله پاک صلاحیتونه ورکړي د صلاحیتونه د انسان الله پاک څه کوي شي اخیستلی شي د روح متعلق کوم الله سبحانه وتعالی ته علم ورکړی دي ته څه ورکړی دي شعور یې ورکړی دي ته د معرفت څه ورکړی دي پهچان یې ورکړی دي الله سبحانه وتعالی د روح څخه علم د روح څخه معرفت د روح څخه سعادت او شقاوت د روح سعادت شقاوت د هر څه د چا په لاس کې دي د مخکې آیاتو کې الله سبحانه وتعالی بیانوي هم چې الله پر دې قادر هم دی چې دا صلاحیت د روح څخه هم څه کړي هغه سلب کړي دا ښکاره کړل چې دا روح هم مخلوق دی روح هم څه دی حادث دی دا روح هم د الله سبحانه وتعالی د حکم څه ده هغه تابع د پابند ده قل الروح من امر ربي دا روح چې ده دا د رب څه دی ما د رب حکم دی بله خبره دا د انسان علم بیا چې دا ګر انسانان پر یوه ځای کې دا ګر انسانانو ګر د علم د الله سبحانه وتعالی مخ ته لکه د سمندر مخ ته کتره چې دغه حیثیت نه لري د ګر د انسانانو ګر د علم د ګر زمانو علم د روان انسانو علم د ساینس هر پرمختګ هغه د انسان متعلق څه نه لري د رب متعلق د کترې حیثیت د رب علم متعلق د کترې حیثیت هغه څه کوي هغه نه لري بله کت خپل ځای دا دی چې دوه شیان دي یو طبیعي دنیا ده چې هغه طبیعیات ویل کېږي یو غیر طبیعي دنیا ده چې هغه ته مابعد طبیعت ویل کېږي د انسان د علم بنیاد هغه څه دي حواس دي او حواس خالی په مادي دنیا کې په طبیعي دنیا کې په فزیکل ورلد کې څه کوي رهنمایي کوي قل الروح من امر ربي روح هغه د رب څه دی حکم دی هغه د عالم امر د عالم غیب یو شی دی ستا انساني حواس دغه ځای څه کېدی نسي رسېدلی ستا انساني حواس علم په 21 صدي کې هم ته دا دعوه نسي کولی د دنیا د یوه علم د یوې ذرې د یوې سیل د یوې ایټم متعلق دا دعوه ته نسي کولی چې د دې حقیقت ته زه څه شم حالانکې هغه مادي شی دی دغه دپاره حواس ته څه کوی سي برویکار راوستی سي لیکن ته دعوه نسي کولی یو شی که سره هغه ستا په ډومې کې سره راځي نه سړی په خلاصېږي نو الله پاک وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ته چې دا کوم علم درکول شوی دی دا څه دی ډېر قلیل علم دی د رب د علم په مقابله کې بله خبره دا ده چې دا پوښتنه کوي پوښتنه دې لپاره نه کوي چې دوی د یو شي په حقیقت مایت باندې ځان څه کړي پوه کړي دې ته علم معرفت څه سي حاصل سي د دې د سوال مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا جواب کړي صحیح نو الله پاک ته احتیاط کوي الله پر دا باندې قادر دی چې دا روح یې تبدر کړی ده چې هغه څه مراد روح یې انساني یا روح حیواني واخلي یا قرآن جنې واخلي یا وحي جنې واخلي انسان د شخصیت پرستی د آدم پرستی هم څه کوي اسلام څه کوي مکمله بیخکني کوي انسانانو کې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل ذات نشته سره خاصیر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله پاک دا کوم صفات ورکړي دي پر دا صفات هم الله پاک قادر دی چې صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه څه واخلي دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب دی لیکن مراد څوک دی امت دی ولئن شئنا كمج وغاړو لنذهبن بالذي اوحينا اليك مش اخستیس واپس هغه شی چې موږ ته څه کړی هغه وحي کړی دا موږ ته څه کړی دی علم کړی هغه روح انساني که روح حیواني که هغه څه مراد قرآن که هغه څه مراد وحي الله سبحانه وتعالی پر دې څه دی قادر دی صحیح نو د الله سبحانه وتعالی د انسان پرستیم څه کوي مکمل څه کوي غندنه کوي چې دا ګر د انسانان د الله سبحانه وتعالی څه دي هغه مخلوق دي که درجه ورکړي د الله سبحانه وتعالی ورکړي
هغه فضیلت او کرامت هغه د انسان شخصي نه دی، هغه هم د الله سبحانه وتعالی څخه عطا ده. ولئن شئنا که موږ وغواړو لنذهبن بالذي اوحینا الیک، اختی سو کوم شي موږ ته څه کړی ده، وحي کړی ده. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، بیا به ستا لپاره څوک نه یو ذمه دار به نه وي پر موږ باندې. الا رحمة من ربک، لیکن رب ډېر کریم دی، هغه د نعمتونو څخه څه نه کوي، سلب کوي نه. ان فضله كان عليك كبيرا، بېشکه رب پر تا باندې څه دی، غټ فضل دی پر تا باندې. صحیح. اوس الله سبحانه وتعالی او انسانیت یو ډېر غټ تحدي، ډېر غټ څه ورکوي، چیلنج ورکوي. هغه تحدي او چیلنج څه دی؟ هغه ته نن ورځې پرېږدي چې د قرآن په مقابله کې د جن و انس، د جن دا رقم دی موږ وویل چې په بعضو شیانو کې د جن پر انسان څه دی، د ده پرختي پر انسان څه ده، ډېره زیاته دی. د اوره څه دی، د انسان سړه خاوره دی، د اور لمبه ده، سر یې خلاصېږي. الله پاک د انسان نه ګرد انسانان نه د جناتو نه ځان څه کړه ملګري که د قرآن مقابله کې دې څه راوړي، قرآن راوړي. د قرآن مقابله کې قرآن څه کوی شي، نه شي راوړلی. او دا کوششونه دوی کړي دي، د قرآن مقابله کې دوی قرآن نه شي راوړلی. دا د جنګ عظیم دویم خبره ده. ډاکټر حمید الله هغه په خطبه د بولپور کې پوره په تفصیل سره دا لیکلي دي چې انګریزان نه ولاړ سو، د خپل بایبل، تورات، د انجیل څه یې وکړه، مطالعه یې وکړه، د نورو آسماني کتابو څه یې واخیست، جایزه یې واخیسته. هر آسماني کتاب د غلطیانو ډک، هر آسماني کتاب د کنټراډکشن ډک. صحیح. نوید په اصل صورت کې شته، نه د بګود کتاب په اصل صورت کې شته، نه تورات په اصل صورت کې شته، نه انجیل په اصل صورت کې شته، نه زبور په اصل صورت کې دی، هغه موجود دی. مطلب تورات انجیل متعلق خو دې سروې دا ښکاره کړي ته چې 2 لکه غلطیانې په دې کې څه دي، هغه موجود دي. په دې کې دې شیان نه موجود چې هغه موسی علیه السلام وفات شوی دی. موسی علیه السلام تجهیز تکفین متعلق تفصیلات لا موجود دي کې درج دي. په هغه کې هیومن انټرفیرنس څه ښکاره کېږي، دا د خدای کلام نه دی. اوس په دې کې انساني مداخلت هغه څه شوی دی، هغه شوی دا خبره دې څه کوي، تصدیق کوي. دغه وجه هم دا ده چې هغه کتابونه الله سبحانه وتعالی حفاظت یې پر اقومو باندې ورپرېښي وو، د همیشه دپاره نه وو. سره به خلاصېږي، الله د حفاظت ذمهداري نه واخیستې، د قرآن د حفاظت ذمهداري الله سبحانه وتعالی اخیستې ده. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. موږ د نصیحت والا کتاب نازل کړی دی، موږ یې څه کوو، حفاظت کوو. نو دوی راولاړ سو 2 لکه نسخې په زرو نسخې د قرآن شریف هم راجمع کړې، تورات انجیل هم راجمع کړي. بیا دې 2 لکه غلطیانې په تورات په انجیل کې څه شوې، ښکاره شوې. او په قرآن چې دې سروې کول د هغه متعلق دې رپورټ درالی چې په دې کې څه نشته، غلطي نشته پکښې. سړی په خلاصي دا رنګ غلطي کېدی چې پر ځای که یو کاتب دی هغه زبر زیر یا د آیت پر ځای د آیت نشان څه کړی دی، هغه یې نه دي کړي. لیکن تحریف، انساني مداخلت، انساني غفلت خو دا رنګه چې آیت زبر پر زیر زیر کړل دی په یو نسخه کې یو چا کاتب غلط شوی دی. لیکن انساني مداخلت څخه قرآن څه دی، هغه پاک دی. هغه بیا ډاکټر حمید الله وایي چې د هغه ریسرچ سینټر چې دوی جوړ کړی پر هغه باندې په ورلډ وار 2 کې بیا بمباري اوس هغه سینټر برباد شو، یا په جرمني کې وي یا چیرې په فرانس کې. قل لئن اجتمعت الانس والجن، کثیر جمع کې انسانان جنات ګرد على ان یاتوا بمثل هذا القرآن، چې تی راوړي د قرآن مقابله کې یو مثل لا یاتون بمثله، تی نسي راوړلی د قرآن په مقابله کې د دې یو مثال. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر چې بعض یعنی جنات د انسانان د جنات څه هم اخلي، کومک مرسته هم اخلي. الله پاک وایي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. په قرآن حکیم کې الله پاک ډېر عالي موضوعات، مباحث، مثالونه، احکام، قصص الله پاک څه کړي دي، بیان کړي دي. ابا اکثر الناس الا کفره، لیکن د دې باوجود ډېر خلک په انکار سره د دې څه کوي، انکار کوي په کفر سره د قرآن حکیم د احکام. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د آیت متعلق ارشاد فرمایي چې کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی وسوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت څه وکړي، اظهار وکړي. مشرکین مکه چې کوم سرداران دا ګرد راجمع سو، چې په هغه کې عتبه هم و، شیبه هم و، ابو جهل هم و، ابو سفیان هم و، عاص ابن وائل هم و، دا ګرد سره راجمع سو، مشره یې سره وکړه. مشري باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو، شاید زما دعوت څه کړي، قبول کړي. چې وراله دې ورته ویل چې تا خو موږ قبایلي نظام دې ګرد را څه کوي، درهم برهم کوي، د آبا او د اجدادو مذهب دې موږ څه کړو، هغه لرې کړو. ته څه غواړې، څه که ته دا غواړې چې ته د قوم سردار جوړ شي، موږ به د قوم سردار جوړ کړو. که ته دا غواړې مال دولت، موږ مال دولت څه کړو، تا ته فراهم کړو.
که ته دا غواړې د ښایستې زنانې سره واده د واده انتظام ورته وکړو، که پر تا باندې ناجوړي راغلې ده، پریشاني راغلې ده، جنات اثر کړی دی، موږ به ډېرې پیسې سره جمع کړو، ستا به څه وکړو؟ علاج و معالجه به څه کړو؟ هغه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي چې زه انسان یم، زه الله سبحانه وتعالی له طرف څخه راوستل سوی نبي یم، زما ذمهداري څه ده؟ تبلیغ دی، او زه خوشخبري سنوونکی یم، زه د جهنم د اور څخه ویرونکی یم. سړي په خاصیش چې دا خبرې ورته وکړلې، بس بیا دې نورې خبرې ورته شروع کړلې چې دا رقم دی، نو دا زموږ مکه ښار چې دی دا خو ډېر په غرو کې دی، موږ څه لرو؟ هوار مځکه نه لرو چې پر دې باندې موږ څه فصل و آبادکاري وکړو، دا غرونه زموږ څخه لرې کړه. دلته ډېره څه ده؟ که ته نبي یې، د رښتیا او حق نبي یې. دا خبرې ورته وکړله چې ته په شام کې داسې د مختلفو اړخو څخه نهرونه څه بهیږي، موږ ته د اوبو ډېره څه ده؟ کاختي ده. موږ ته د اوبو چشمې څه کړه؟ هغه جاري کړه. ته په خپله ډېر معاشي حالت ستا څه دی؟ ډېر کمزوري دي. د ځان لپاره سونې کورونه څه کړه؟ هغه جوړ کړه. سړی په خلاصېږي. او دغه رنګه مخته راځي په آیاتو کې دي مختلف مطالبې دي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته دي څه کړلې؟ هغه یې کښېښولې. یا د اسمانه څخه فرښتې زموږ مخته څه کړه؟ حاضرې کړه. یا د اسمانه څخه موږ له کتاب څه کړه؟ هغه راوړه. جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زه یم بشر او انسان یم څرنګه، او د الله جانب څخه رسول سوی یم، رسول سوی یم، د زما په څه کې نه دي؟ په اختیار په قدرت کې نه دي. زما ذمهداري هغه تبلیغ دی، الله احکام ترتیب پر څه کول دي؟ هغه درسول دي. نو وقالو لن نؤمن لك، دوی وویل چې لن نؤمن لك، نو پر تا باندې ایمان نه راوړو حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، تر څه ټیمه چې د مځکې څخه موږ لپاره په مکه مکرمه کې چشمې څه کړي؟ نه کړي جاري. یا او تكون لك جنة من نخيل وعنب، موږ پرېږده ته معاشي طور کمزورې، ستا لپاره باغونه را شنه شي په مکه مکرمه کې، باغونه به تر ګردو غټ مال، هغه د خرما او باغونو د انګورو باغونو. او تكون لك جنة من نخيل، ستا لپاره څه باغونه د خرما او عنب د انګورو، فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، بیا د هغو باغو په منځ کې نهرونه څه شي؟ راوبهیږي. یا که دا نه وي او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، ته وایه که زما خبره ته یې نه ومنئ نو د اسمان څخه به اسمان پر دې باندې برایله، اسمان څخه به ډبرې پر درو ورېږي، د اسمان پر اور باندې څه کړه؟ رایله کړه. او تاتي بالله والملائکة قبیله، یا عجیب غریب فرمایشونه کول، یا الله او د الله ګرې فرښتې زموږ مخ ته څه کړه؟ حاضرې کړه. یا به صورت او یکون لک بیت من زخرف، یا ستا لپاره د سونې څه وي؟ ځان لپاره د سونې کور څه کړه؟ هغه جوړ کړه. او ترقى في السماء، یا اسمانونو له څه وخیزه. ولن نؤمن لرقیک، او که ته اسمانونو له وخیزې موږ په ده باندې څه نه راوړو؟ ایمان نه راوړو. حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه، تر هغه وخته چې ته په تا باندې کتاب نازل شي او بیا ته موږ ته څه کړې؟ هغه راته ووایه. قل سبحان ربي، قل نبی علیه الصلاة والسلام. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو احمق سړی، یو بیوقوفه سړی، که دلته د مصلحین امت لپاره ډېر غټ څه دی؟ هغه درس دی. دا یو هم ویلډ کوسچن نه دی، درست سوال نه دی. سړی په خاصیږي د دې پر دا رنګه سوالو باندې یو انسان د کله کله پر بیوقوفه سوال باندې انسان له څه ورځي؟ احمقانه سوال باندې انسان له خشم ورځي. لیکن د بیوقوف سړي سره به ته څه هم نه کوې؟ خشم نه ورته کوې، بحث به هم څه کوې؟ هغه نه ورته کوې. لکه د روح متعلق دې پوښتنه کول، قل الروح من امر ربي، په حکمت سره الله ورته وویل چې روح د رب حکم دی، دې ته کم علم درکول شوی دی. په دا مسله باندې څه مه لري؟ کار مه لرئ. دا د انساني حواس څخه ماورا څه ده؟ یو مسله ده. دلته دې فضول له بې ربطه سوالونه کړي دي، بې مقصد سوالونه کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دا سوالو باندې غصه او خشم وکوی سو، دې سره بې باعث هم څه کوی سو؟ هغه یې کوی سو. لیکن الله پاک حکم دا دی، قل ته ورته وایې نبي علیه السلام سبحان ربي، زما رب ډېر پاک دی دا شانو څخه.
هل كنت الا بشر رسولا. او زستي د پر خالي انسان او سیم د الله جانب څخه رسول سوی رسول یم. که الله پاک ما پر لاس باندې معجزات ظهور کوي د هغه هم زه څه نه لرم، قدرت نه لرم، هغه هم ما د رب په قبضه قدرت کې دي. صحیح. نو الله تعالی دې ما ته تاسو ټول ته په دا ویلو اورېدلو د عمل توفیق نصیب کړي.